نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. او كما قال الله تبارك وتعالى. مونږه د قرآن درس ترجمه شروع کړې وه او تر شپږ درسونه ویلو. دا اووم درس دی. په دې آیاتونو کې الله رب العزت خلکو ته په دنیا کې د کامیابۍ یو مشاهده ښیي چې وګورئ چې کم خلک کامیاب شوي دي او کم ذلیله شوي دي او رسوا شوي دي. دنیا کې هم ناکامه شوي دي او آخرت کې خاص هم ناکامه، او کم خلک په دنیا کې هم کامیاب شوي دي په آخرت کې هم کامیاب دي. نو هغه کسان درته ښیي لارې وښودله چې هغه لارې اختیار کوي او هغه لارې سره سره دا وایي الله رب العزت چې هغه لاره کومه یو د صحابه کرام چې روان دي، نور دغه رنګ خلک چې هغه په پیغمبر پسې روان دي. صراط مستقیم ګوره په شرع کې تاسو ته ما دا ویلیو، صراط مستقیم په لغت کې نیغې لارې ته وایي. لکه عرف کې زه تاته ماته یو ځای وښایم، ته ما غزي لار راته برابره کړه، راته وښیې او مې ورسېدې ته صراط مستقیم په لغت کې عرف کې. په اصطلاح کې دې ته ویلی کېږي چې رسول الله مبارک ویلي دي چې حج وخت راغی، حج په تا باندې فرض دی، حج او که ته لاړې حج دی، که دا ته په صراط مستقیم لاړې. رسول الله مبارک ویل زنا حرامه ده، ته لا نړې په دغه لار دی صراط مستقیم. رسول الله مبارک ویل چې زکات ورکړې، تا باندې زکات فرض و ټایم راغی تا زکات ورکړو، دا صراط مستقیم ده. په عرف په شرع کې دې نه دا لاره مراد ده. نو اوس الله رب العزت تاسو ته هغه خلق ښیي چې هغې ناکامه شوي دي. یهود ښیي، نصواره ښیي. یهود ډېر رذیل قوم دی، دا یاد وساتئ. یهود نه دی، اسرائیل دا د مسلمان ډېر غټ دشمن دی. دې نه هېڅکله د خیر تمه نشي کېدی. لکه نن سبا دور کې مسلمان ذلیله کېږي او رسوا کېږي او هر څه کې لانجې کونجې پریشانیانې دي، دا د یهودو د وجې. یهود نه دی، یهود با چې هر قسمه طریقې د هغې په خلکو په ذهن کې دا اچوي چې دا خلک د اسلام نه لرې شي، او د دې کم چې مسلم کنټري کې کم خلک دي دی خپل منځ کې بغض، عداوت، حسد راشي. نو د دې سوچ او نظریه ایډیالوجي تیوري دغه ده چې د خلکو منځ کې بغض پیدا کړي، حسد پیدا کړي، شر خور کړي. دی به ظاهري تا سره په لاس باندې جنگ نه کوي، دی به تا سره جنگ نه کوي، دی به داسې آلات او اسباب روباسي دغه جنگ چې ظاهرا ورته ته جنگ نشي ویلی خو حقیقت کې جنگ دی. لکه نن سبا ګوره د یهودو اسرائیلو دا موبایل دا څومره لوی فتنه ده. ګوره په دې کې مسلمان ککړ دی، دا غټ جنگ دی. بس تېره دین نه غافله کې 24 غنټې ستا وخت ضایع کېږي او د جهنم خشاک درنه جوړېږي. ګوره ته وخت نه پېژنې، مونځ نشته دی او دس نشته دی، څوک ټیک ټاک ته، څوک یو شی څوک بل شی، وختونه ضایع کوي. د دې وخت قدر به هله در په یاد شي چې کله قبر کې کېښودلی شو، د حقیقت سترګې دې کولو شي، نو بیا به تا ته پته ولګي. نو اوس خو موږ سره د دې وخت قدر نشته دی، بیا به پته لګي. نو دغه رنګې یهود هېڅکله ستا ملګری، ستا فرینډ، ستا دوست نشي کېدی. دا به تا له خپې وهي، دا به تا ذلیله کوي. نو دغه رنګې لارډ میکاله قانون دی که نه، جمهوري نظام. نو په دې کې چې کوم دی د یهودو یو مشر مخکې دور کې هغه دا خبره وکړه چې دی دا سوچ کولو که نه چې دا اسلامي نظام په دنیا کې نه وي، جمهوري نظام وي، اگر چې وي د برای نام مسلمانان، خو چې څومره لارډ میکاله قانون دی دا چلیږي. نو هغې کې هغه وخت سره یو ساینسدان او هغه یهودي و، هغه ډېر لوی د ذهن خاوند و، ډېر لوی سوچ لرلو. هغه وویل چې ګوره تاسو جنگ مه کوئ چې اسلامي نظام راشي او نه راځي،
تا خو د الله فیصلې دي دا به رواني، خو دومره یو لار درته ښیم چې دا مسلمانان کمزور شي او دی هر ځای کې ذلیله شي. هغه څه شی دی؟ د د دین محافظ د خپل منځ کې بدنیته کوي. څه مطلب؟ یعنی بدګمانې کوي، جدایي راولي د دې خپل منځ کې. د دین محافظ څوک دی؟ خو د جماعت مولا امام دی که نه، دا د دین محافظ دی. دغه رنګې په هر ځای کې چې کوم دی څومره علما کرام دي دا د دین محافظین وي، د دې خپل منځ کې بدګماني پیدا کوي. او چې د دې کوم مقتدین دي، د دې کوم متبعین دي، هغې سره د دې بغض حسد پیدا کوي، نو بس د دې خپل منځ کې به سره شي بدګماني راشي، نو هر چې بیا دین ترقي نشي کولی. ګوره کله چې هغه لارډ میکالا قانون کې ورته هغه یهودي ویل، تاسو ګورئ چې یهودیانو د وخت د زمانې د نبی علیه السلام وال نشو خوړی، خو چې کله د مسلمانان د غزو احد په وخت کې دغه نبی علیه السلام چې ورته ویل چې تاسو که قتل هم شي، ټوکړي ټوکړي هم شي، دې غونډۍ نه به نه راپورته کېږي، دا ځای به نه پرېږدي. خو هغې کې ګوره 10-12 کسانو روایتو کې راځي، څوک وایي 15، څوک وایي 14، به هر حال نو هغې کې څه لاړه څه پاتې شو، خپل منځ کې اختلاف راغی. یو ویل نه بس فتح راغه، هغه د صحابه کرام غنیمتونه راغونډوي. نو ګوره د یهودي ذهن ته وګوره د کم ځینه د خبرو دلیل روچتوي او نن سبا د مسلمان منځ کې بېګاړ اچي. نو وی وګوره وی چا وی څوک په یو لاړه څوک په بله لاړه، نو بې اتفاقي راغه که نه، بد یعنی مطلب دا خپل منځ کې اختلاف راغی. نو وی مولا سره د دین محافظ سره د مقتدیانو اختلاف واچوي، بدګماني واچوي، جدا کوي. نو دغه طریقه چې کله سوچ وکړو هغه خلکو چې دا لوی سیاستدان دی، ډېره ښه مشورې موږ له راکړه، په هغې باندې وګورئ نن سبا عرف کې مشاهده ده. تاسو په خارج کې وګورئ مغه طریقه ده. دین که هر څومره خورېږي، هر څومره علما کرام پیدا کېږي، خو هغه عمره فساد د دې په لس چنده پیدا کېږي او خفګانونه پریشانیانې لس چنده پیدا کېږي. وجه دغه ده. نو یهود هیڅکله ستا دوست نشي کېدی، دا ستا پکه دشمن دی. نو په دې آیاتونو کې الله رب العزت د یهودو ذکر کوي، بیا د نصوارو ذکر کوي. نو دې کې دې خبرې طرف ته اشاره وکړه دې آیات کې چې ګوره صراط الذین انعمت علیهم چې ته به وې چې لاره د هغه کسانو چې هغه کامیاب دي، صحابه کرام چې هغې په رسول الله مبارک باندې ایمان وروړو، هغه کامیاب خلک دي. ګورئ دغه لار اختیار کړئ، که جنت غواړي، د الله رضا غواړي، ځان کامیابول غواړي په دنیا کې هم ځان کامیابول غواړي، د صحابو لار اختیار کړه. او غیر المغضوب علیهم که چېرته ته داسې وې چې زه د ناکامه نشم، زه د ذلیله نشم، زه د جهنم ته لاړ نشم، زه د بې ایمانه لاړ نشم د دنیا نه، د یهودو لار پرېږده. او ولا الضالین د نصوارو لار پرېږده، د نصوارا د عیسایانو لارې پرېږده، دغه خلکو ملګرتیا پرېږده. مطلب ذکر دلته دوه ډلې دي، خو مراد عموما هر فرقې دي. هر هغه فرقه چې هغه ستا عقیده تباه کوي، ستا دنیا و آخرت خرابوي، د هغې لاره پرېږده، د هغې دوستي پرېږده. ذکر د خاص دی، مراد تینا عموم دی، یعنی درجه د خصوص ذکر شوی ده، خو دلته کې درجه د لا بشرط شی مراد ده، درجه د عموم مراد ده چې هر فرد چې هغه ستا د عقیدې مخالف وي، ستا د جنت د پاره رکاوټ جوړېږي، ستا د الله د رضا د پاره رکاوټ جوړېږي، ستا د عقیدې مخلل جوړېږي، فساد پکې واقع کوي، د هغه لاره پرېږده. نو وګوره الله رب العزت په دې آیتونو کې تا ته مشاهده وښودله چې دغه خلک ناکامیابه شوي دي. صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم تا باندې انعام کړی دی، یعنی صحابه کرام غیر المغضوب علیهم. او مونږ لار دغه کسانو نه امن غواړو، یعنی هغه لار نه غواړو، د هغې نه امن غواړو، غیر المغضوب علیهم چې تا پې غضب کړی دی، یعنی الله هر ټیم د هغې نه خفه هم دی، غوسه هم پې کړې ده. ولا الضالین او نه لار د ګمراهګانو غواړو چې څوک ګمراه شوي وي. جزاکم الله خیرا.